ستا په دې ملک یو ډله ده منکرین حدیث ورته وایي. څه ورته وایي؟ پوهېږئ زما په خبرو؟ خبرې لغوندې مشکلې مې شروع کړي دي خو دا داسې بالکل ساده توب هم خوند نه کوي. ګوره منکرین حدیث ورته وایي. داغي مشن داد لکه زمونږ ملک ډېر مذهبونه دي، ډېرې فرقې دي، ډېرې بلاګانې دي د دین په رنګ کې. یو ډله پکې د منکرین حدیث قرآن منم حدیث نه منم. ما ته ګورئ قرآن د الف نه والا تر والناس پورې ټول اجمال دی او د قرآن تفسیر چې دی دا حدیث دی. حدیث نه مني قرآن کې راغلی اقیم الصلاة منځ کوا څنګه کوا دا تفصیل قرآن کې نشته، دا حدیث بیان کړی. واتو الزکاة زکات ورکوا څنګه ورکوا دا تفصیل قرآن کې نشته، دا حدیث بیان کړی. نو حدیث دا د قرآن تفسیر دی. بیا څنګه چې قرآن د خدای کلام دی دا سے حدیث هم د خدای کلام. حدیث وای د پیغمبر خبر ہوتا، د چا خبر ہوتا وای؟ حدیث وای د پیغمبر خبر ہوتا، قرآن وای د خدای خبر ہوتا. زما مدعا دا چې حدیث د پیغمبر خبر ہوتا وای، بلکہ زویم چې حدیث هم د خدای خبرې دي صرف په جبه د پیغمبر بیان شي. تاسو خیال راغی لکه وی اسی کی محفل کی کہہ رہا ہوں کلام ان کی زبان میری. کلام داغه ده جبه د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم او په دې گواه څوک دی؟ په دې گواه قرآن دی چې حدیث هم د خدای کلام. نو یو د دوی مشر چې دی پرویزه غلام محمد پرویز نومې دا د منکرین حدیث ډلې لوی امام کراچۍ کې زه ملما ما په دې کې هغه کور ته دیم راغی. کور والا ما ته وی چې دا پرویز صاحب دی جی د منکرین حدیث لوی امام چې دی. اوهو ما غږ نه کولو چې زه ملما یم دلته اوس د سره. هغه ما ته خوله راواچوله ما ته وی چې مولانا صاحب یہ حدیث سے آپ نے کیا بنا رکھا ہے؟ ما ورته چې ہم نے تو کچھ بنا نہیں رکھا، حدیث سے تو اللہ نے کچھ بنا رکھا ہے، ہم نے نہیں رکھا. ما تو جب قرآن موجود ہے تو حدیث ماننے کی ضرورت کیا ہے؟ مارتل پرویز صاحب آپ منکر حدیث ہیں اور میں آپ سے بھی ایک ڈگری اونچا ہوں. میں منکر قرآن ہوں. میں تو حدیث نہ مانے او زه قرآن نه منم. ما ته وی لا حول ولا قوت مالی او شل لا حول ولا قوت. ته حدیث نه منې زه قرآن نه منم. وی چې ولې؟ معلومات ثابته که دا چې دا قرآن د خدای کتاب دی، دا ثابته که. د خدای دستخط پشتا تاسو قرآن ویلې دی، ټولو ویلې دی، ترجمه هم کړې ده. څومره علما دي ستاسو په دې کلو کې الف نه په ب نه پوهېږي. دا څومره د شرم خبره.
علماء یو علاقه کی وی او داغه علاقه خلق ته د منس ترجمه نه وري قسم په خدای دې بوډاګانو ته اللهم انا نورز دا وترو کې چې وای کنه اللهم انا دا نورز او کورزی نو بیا وای چې ولا نشکرک ولا نکفرک نو د نشکرک په ځای باندې دی کل ولا نشکرک وای نو پټکی کافر شوی ځکه چې ولا نشکرک دا معنی چې خدای زستا شکریا نه ادا نو نن زمون دیہاتی دنیا دا تیرا امامان دی تیرا کې یو امام پسې میمونس کولو مخکې ولاړو الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ولا الضالین ولا الضالین تاسو څنګه وایي غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تاسو دې وایي هغه غلط وایي ټول غلط وایي قرآن کې د دعا نه مشکل ترین حرف بل نشته ما پشپگ میاشتې کې یو دعا دویل زده کړي دي پشپگ میاشتې شیشه به میزان سره ګرځوله او د دعا ادا په خوله کې داسې ده چې تی وې نو شونډې به دې نه خوځي مات اوس زه در لرې ناست یې لرې ناست یې ته به چې زه داسې بلای ما ټول خورمه چا ناس کم کم ځای کې خدای بندګان په دې علاقو کې هوډم هم ګډېږي هغې نه چېرته داسې لرې ناست یې دی خوا وګورئ دی خوا خفه کېږئ ما نه خفه نه شو که خفه شئ زما به څه وکئ مونږ نه خوشحال څوک دي مونږ نه خوشحال هیڅ څوک نشته ہر سڑک اللہ دی راضی وہی کیا ڈر ہے اگر ساری خدائی ہو مخالف کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے یو خدای دی چې مرګري ټول خدای دی برخلافي هیڅوک دې نشي کولی نو یو دعا تاسو نږدې راشئ او زه درته وایم به مجال دی چې زما شونډې وخوري زواد بم نه اسنه چې بل لیبل را باندې ولګو ستاسو خو چې څوک خوښ نه څه لیبل په ورو لګو چې دا یا زوالین دی اوس څه کوي چې نږدې راغلی چې زمونږ د ملک سپینګری اغیتا اللهم انا نورز ولی کتویزا تتسوی کاکات وطرو کی آخر راکات کی وی جیزا پا کدریزا لقل ہو ہے ما تجربہ مونس دیکھو گو رہے پیغمبر فرمائی دی مونز محبوب سره ملاقات ته که یو سړی دا غواړي چې زه خدای سره ملاقات کوم نو 2 رکعات نیت ته وتړي ورته دی ودرېږي خدای سره ملاقات حدیث جبریل کې وګوره پیغمبر نه تپوس شوی دی چې یا رسول الله احسان څه ته وایي احسان هغه ورته فرمایل ان تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك ته د خدای داسې عبادت وکړې لکه چې ته خدای ګورې تی وینې
نو الله نه لوی محبوب بل څوک نشته کېدای شي الله نه لوی رهنما بل څوک نشته الله نه لوی پیشوا بل څوک نشته مونږ په یو بلې بلا اخته یو ګوره زمونږ بلا ماڼه کې یو ډمو ما به کله ورته وی چې مونځ کوه ما ته رکشه زه به مدرسې نه راتلم دی به په مخه را رکشه دا ستا غوندې ډېر مولیان به دوزخ ته روان او ما چې دی د خواجه صاحب په جولۍ کې ځان اچولی زه به د جنت توتي دی خوا وګورئ قرآن وګورئ ولا تزر وازرة وزر أخرى الف لام میم احسب الناس ان د پلار ګناه به د زوی په سر نه ایښودی کېږي او د زوی به د پلار د مور به د لور او د لور به د مور اور سړی ته به په قیامت کې خپل خپل پیټی په سر پیغمبر خپلې لور ته وویل خپلې لور یا فاطمه تو سلینی ماشه بچیا که دنیا کې د سکاری ما ته ووایه چې زه یې وکړم خو یو ټکی مې واوره چې قرآن قانون دی او د قانون نه ځان بچ ساته لوري که په قیامت کې قانون راونیوي نو زه به د خلاصولی نشم پیغمبر خپلې لور ته وایي نن پیر و بس لکه خدای ته ګوره دلته یو پیر ته زه ورغلی وم ښځې به والا راتلې نو خیر ما باندې خو چرګ مرګ چرګ مرګ هم را باندې وخوره ما ورته ویل پیر صاحب یو خبره درته کوم چې په غاړه مې پاتې نشي په 63 کاله عمر د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کې دا ثابت نه ده چې پیغمبر پردی ښځې ته لاس ورکړي دا چرته نه ده ثابت تاله دې کوټې ته ښځې راننوځي ځوانې او ته والا لاس ورکړي او بیا په ملایم ټپې او دمونه پې اچې ما ته وی چې امریکې لذي ښځې لندن لذي نو که فقیر لرالې نو څه چلو شو نو ما هم ورته یو داسې ناپړي ته وویله چې اوس زما نوم اوري نو درې درې منه کنځلې کړي دا اوس څه خبره ده قرآن وګورئ قرآن ګور قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم اے پیغمبر اعلان وکړه ټولو مسلمانانو ته ووایه چې ښځې وګورئ نو نظر ښکته وغورځوئ ښځه دې ولیده لاندې وګوره چا تېره شي بیا پاس وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ښځو ته ووایه چې سړي وګورې نو سترګې ښکته وغورځوه سړی تیر شي بیا روان شي نن په پاکستان کې د ښځو حال هم وګوره او د سړو حال هم وګوره راشئ ماښام ماسخوتن ټیم کې صدر روډ ته راشئ چې هر قسم څاروی هم خوښې میلاویږي منډۍ لګېدلي ټیکسي موټر راونیسه او په صدر روډ مال روډ فورډ روډ ارباب روډ دې باندې چکر ووه او هر قسم ګډه دی چې خوښې درته به میلاوي دا هغه شرمېدلی عمل دا هغه شرمېدلی عمل سړي وګورئ او ښځې وګورئ 40 کاله وشو قرآن زیارت دی چې جنډه پې ولګوله که دا مخامخ قبر باندې چا جنډه لګولې قرآن زیارت دی بس په دې زیار جنډه چې ښځې تېرېږي هسې کړي قرآن دا شی یا په لاره ټانګه کې روانې او چونه کړی ځای وګوره داسې چل کې
دا دې څوک د زیارت هر شي تا خپلې ګوتې حساب کړي زیارت ته دې څه تاسو وایئ په ایمان د هدیرې آداب درځي د زیارت آداب درځي پوهېږئ دا روټي خلاص چې دي د زیارتونو حاصلات خوړل او د قبرونو حاصلات خوړل دوی ستاسو دماغ کې دا کینولې دي چې داسې مولیان شته دی چې زیارتونه نه مني او داسې مولیان شته دی چې قبرونه نه مني زه به خپله قبر کېږم که نه هلکه زه به نه قبر کېږم زیارت معنا وګوره زیارت عربي کې ملاقات کولو ته وایي زار یزور ملاقات کولو ته وایي دی خو وګوره هدیرې ته پیغمبر تللی دی هدیرې ته دعا پیغمبر کړې ده بیا د ورځې نه د نیمې شپې تللی دی د نیمې شپې جنت البقیع مقبرې ته د نیمې شپې تللی دی او د یو ځل په ځای 3 ځله دعا ورته کړې ده ما په خبره پوهېږئ هدیرې دې دپاره نه دي چې ته ورشه د چرسونو د بنګونو د ارسونو د دې میلې او د دې اډې پې جوړې هدیرې پیغمبر حدیث وګورئ كنت نهيتكم عن زيارة القبور الا فزوروا اے صحابو قبرونو تلونه مې منې کړي وای الا حرف تنبیه سره وای چې دینه پس تاسو هدیرو ته ځئ ځکه هدیرو تلو کې سړي ته تذکره د موت شي خپل انجام ورته رایاد شي علماو لیکلي دي چې هدیرې ته سړی راشي او یو آیات کرسی اولولي په هدیره کې یو آیات کرسی پیژنئ څه ته وایي وایه لکه شیخ ګیره دې م پرېښده طالب هو نه هسې ښه سړی ښکاري تبلیغ کې څه یو آیات کرسی په هدیره کې ووایي 40 ورځې د هغه هدیرې نه عذاب اوچت شي 40 ورځې نن زمون قوم هدیرو باندې تېرېږي څه وایي نه ایماني ده یا مړي استاسو دې علاقې کې مونږ مړي کېږي خلق ناستې راشي دوا به وکړو الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد تاسو په ایمان وایي دا مړي ته دوا ده دا مړي ته دوا ده الله اکبر الله اکبر خدای ډېر لوی دی لا اله الا الله بل څوک نشته والله اکبر خدای ډېر لوی دی ولله الحمد خدای لره ثنا ده تا مړي ته څه ووایي 3 ورځې تېرېږي 3 ورځې ټکه دوا دا قوم مړي ته ونه کي ټکه دوا دعا زده کړه دعا به داسې کې اللهم اغفر لنا وله كخزي ولها ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات خدایا اول ما وبخي بیا دغه مرده وبخي تاسو به وایئ چې هلکه نو اول دې ځان له دوا وکړه اول به ځان له دوا ځکه کې چې اول خدای تا وبخي چې تا کې اهلیت د شپارس کولو پیدا شي د بډابیر احسان الله تانیدار سره د چاشنایی نه ورنږدې بشي اخم پورا میر غضب دی ورنږدې بشي وایي په ایمان نو احسان الله سړی ونیو نو بیا به ولا ملک ګورې یا به ولا دا کوڅه چیرمین ګورې دا به ولا ګورې چاله ایس ایچ او صاحب سړی نیولې چې شپارستی نه تانیدار له نشي ورتلی نو اللهم اغفر لنا خدای اول ما وبخې نو چې تا وبخي نو بیا به ستا خبرې ته غوږ کېدي نو بیا به ورته چې اوس دی وبخه تاسو په خبره پوه شئ مړي ته دعا کولو طریقه دا ده مونږ په دې نه پوهېږو زمونږ مړي خوار دي
ژوندي مو خوار، ژوندي خوار څه دین نه پوي. قادیانی راغی او تا نه تپوس کوي چې هلکه چا ویلی دي چې نبوت ختم دی؟ تاسو سپینګیري بوډاګان موږ څه خبر یو؟ چا ویل؟ بعضې پکې لغوندې په اللهم او خدای ویلی دي خاتم النبیین، او خاتم او خاتم کې دا فرق دی. بیا ته خاتم او خاتم پیژنې چې په زور سره یې څه معنی ده او چې په زیر سره یې څه معنی ده. بیا تا ته وایي زمونږ پیغمبر ذوالي بروزي پیغمبر دی. ته ذوالي بروزي پیژنې؟ نن ستا ملک کې وګوره مرزایان حکومت ولا اهمیت ورکړی دی. صاحب دا خدا علما دی، خدای ژوندي لري. اگر چې ضیاءالحق لګیا دی مولیان هم رانه مټي زئی، دا د سود د زکات پیسې دي، دا وزیرانې ګرځي. لږ ماته وګورئ کومې مدرسې او جومات لري چې دا د سود د زکات پیسې راوړي؟ دا 15,000 او 10,000 او 20,000. کم قوم کې چې غیرت وي دا به والي وابلی؟ کم قوم کې چې غیرت 15,000 دي چرې د انګریز یونیورسټۍ ته خو د لکونو اعلان کې او جومات له 15,000 ورکې. د انګریزي چې پکې ښودی کېږي په هغې خو کروڑونه روپۍ خرچ کې، او چې قرآن کم ځای کې خرچ کېږي نو هغې له دا کوڅه ډب وزیر راولېږي، نو راپاسي او مولیانو ورته ګلونه په لاس کې نیولي وروایي چې ناراپاسې ورونو ما دې مدرسې له 100,000 روپۍ اعلان کړي دي. نو مونږ پې لاسونه وپړه کوو، واه واه جزاک الله جزاک الله. جزاک الله نه وایه، غضب څنګه ووایم عربي کې؟ خدای دې کور ران کا. جزاک الله، غضب الله علیک. تا خو دین وشرمولو، تا خو دین رسوا. چې قرآن چرته ویلی کېږي هغې له په کم رنګ. بیا زمونږ دې ملک ته وګورئ، د انګریزانو پادریان وګورئ او د مسلمانانو ملیان وګورئ. وظیفه راوړئ خدای مو بخا نه ده پاتې. په خاورو ماړه شئ خو نه غرمه پرېږدئ او نه ماښام پرېږدئ. زمونږ ښځې ورته ده دا چې په خاورو دې موړ که ده پسې بیا ماښام راشي نیت وتړي او خدای ته وایي چې یا الله دا زما وکیل دی. وایي ښه دغه وکیل دی چې بېګا دې ورته ښځې خیرې کولې. یا وظیفه راوړئ خدای مو بخا ورشه جینۍ بېګانۍ سړی چې پاتې ده ملا له ور واچوه. یو ملا له چا د مستو کټوی راوړه، نو ملا چې وکته خوشحال خو شو. ویل جینۍ تاسو خو چرې وظیفه نه ورکوئ، دا نن هم د مستو کټوی څنګه راوړه؟ ویل استاز پیشو جوټه کړې وه، مور مې وی چې تویوه یې مه ملا له یې اوس. ملا هم داسې اناړي غوندې و، هغه کټوی راواغسته په دې ځمکه یې وویشته. چې ویویشته نو جینۍ په ژړا شوه. ویلې جاړې ولې خو زه یا ما خوړلې یا توی کړې؟ وی مستو پسې نه جاړم، دې کټوی پسې جاړم. دا مې د نیا د متیازو کټوی وه، د شپې بیا دې کې متیازې کولې. نو اچکه مې مور دې کټوی کې اچولې وه او ما ته وی چې ملا له یاست. د دې قوم دا قدر دی د ملا په نیت، او دا قدر دی د حکومت په نظر کې. او دا علما را کېنوئ او د مرګ نه وروسته پې بیا ځان بخئ برای خدا. خدای او دې جولی ته وګورئ چې بیا د دوی په خوله چېرته مړي بخلی کېږي. بای کیس خو به هغه وکیل درته ګټي چې اول دې د هغه وکیل قدر وي په زړه کې. دا دې منلی وي چې دا وکیل جنگ ښه کولی شي په عدالت کې، او هغه دې د وړاندې نه خوشحال کړی وي، هغې نه وروسته به په دغه ځای کې تا دپاره جنگ کوي. بیا د دې خلکو په خوله کاکا ته بخلی کېږي کوم دی؟
یا دې خلکو له قرآن ورکه چې تا په ژوند ورسره دا عمل کړی نو دی د زړه نه وایي چې دی دې خدای وبخي. راشي اوس بلې مسلې انما الاعمال بالنیات د پیغمبر حدیث دی چې د اعمالو مدار چې دی هغه په نیت باندې دی. نیت په عربي کې د زړه قصد او ارادې ته وایي. زړه کې دی چې د څه شي قصد او اراده وکړه دې ته نیت وایي. تاسو په د خپلو ایمانونو ووایئ چې په جنازه کې امام پسې ولاړ یې اول خو د جنازې نیت نه درځي. کینی اوس در کې تجربه کوم یو در کې راپاسوم در کې یو حاجی ها ماما اوس مو پته ولګي نیت نه درځي. چا درته اسانه کړې ده چې وایي چې نیت مې د مولا په نیت وځه ودرې. تاسو وایئ په ایمان چې د کوم شي غرض نه پیژنې په هغه شي فایده هم نه مرتب کیږي. تاسو په دې زړه کې د دې مړي متعلق نری غوندې درد پیدا شوی دی چې خدای د سره به بېګاله څه چل کیږي. زه دا خو په ایمان ووایم شوی دی چې دې قبر کې ږدئ کینه ماما ای مولانا خو زما دې ځای کې نری غوندې درد ځکه چې یو سړي سره دې مینه او ایک اونگ سے دل میں اٹھتی ہے اور ایک درد جگر میں ہوتا ہے میں چھپ کے روتا ہوں جب سارا عالم سوتا ہے. ایک اونگ سے دل میں اٹھتی ہے اور ایک درد جگر میں ہوتا ہے میں چھپ کے روتا ہوں گھر میں ہوتا ہے میں چھپ کے روتا ہوں جب سارا عالم سوتا ہے. اونگ زه تاسو ته ایمانی وایم ما باندې 2 میاشتې ډاکټر تقریرونه بند کړي دي چې تقریرونه باندې کې دماغ باندې څه بوج غوندي خو نن یې درته کلاو مټ باندې کوم هر څه چې کېږي. هغه ورځ مې یو انګو کې کړی ډاکټر راته ټلیفون وکړه ډاکټر شیاو ویل ما اورېدلي چې تا تقریر کړی خپله ذمهواري دی ده 400 در باندې وشو مال تقریر مې نه دی کړی انګو کې شیعه سني فساد کېدو هغې پسې تلی وم. ډاکټر شیاو ویل ښه بیا دې ښه کړي دي. ما چې ځان مې تخلاش دماغو بوج دی خو خبرې درته د ورورولۍ کوم چې دلته نری غوندې درد د پلار د رور د مور د ښځې د لور د یار د دوست متعلق دلته یو نری غوندې درد پیدا شوی دی چې خدای د سره به بېګاله لاندې څه کېږي. دا شوی دی وای ټول وای نه دی شوی چې نه دی شوی جنازه مو نه شوه. هیڅ ونه شو ځکه چې اوس ما ته وایي ملا صاحب ستا څنګه چلو زما هم ستاسو غوندې چلو. ما ته چې ته مخکې پروت او ما ته لیدلی چې جومات ته نه راځې جوارګر بدماش بدکرداره بې منځه پلیت مردار مذهب دین خدای او رسول ته کنځلې او ته ما ته مخکې پروت او زه ستا امامتي کوم ووایې په ایمان چې زما اړه به دا ووایي چې دی د خدای وبخ وبه وایي هلکه ته هم امام یې د دې ځای وبه وایي نو صاحبہ نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے مویا خاریان وئی مویا مردود تے نہ فیتیا نہ درود مردود مرش در پسے ولار خلق جنازے دو مذہب یو مذہب دے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ یو مذہب دے امام شافعی رحمت اللہ. امام شافعی مذہب دا دے چې جنازه رستو کوي او خلق تی مخ کے روانو سیادی ریتا ولی دا مڑے مجرم دے دا جرگا مخ کے خدا تا روانو سی
او ورته آهو فریاد کوي چې یا الله مجرم امرا روان کړي دي شپارس کو درته چې معافي ورته دا د امام شافعي مذهب. امام ابو حنیفه مذهب دا دی چې مجرم مخکې کا او ترستو شه او رستو نه لګیا او سچ یا الله دا مجرم هم در روان کړي دي خدای معافي ورته وکي یا الله دې رومبي منزل کې دا رومبه سوال جواب په آسان کې او په ایمان دام چرته پړه کې مراغلي دي الوا خورو دام پړه کې مراغلي سید سلوي اخته او ما خامه تکي نه نه دا الغټ من الغټ ولو كان پیشو سره پدې وسکیږي مونږ خو بیره تبا ده مونږ خو غرق بیا وای دا علما ناستی چا چې په ژوند خدا سره رابطه او تعلق پیدا کړي نو په ژوند دی د محمد رسول الله یارانه نوا کړي د مرګ نرستو په قبر کې به ورته د پیغمبر تصویر خو دیش په دې لحد ملائکی با تصویر راوړي ورته به وخی ورته به یو مریم ما كنت تقول في حق هذا الرجل د دې سړي متعلق دی دنیا کې څه عقیده وا دې چې ورته داسې وګوري نو وای بها لا ادري آی هاي زه خو والله که پوهېږم زه خدا نه پیژنم نو چې د خدای عدالت وي او د منکر نکیر غوندي پولیس وي او د جناب محمد رسول الله تصویر وي او ته انکار وکړې چې دا زه نه پیژنم نو پرېږدي به دې دغه وخت کې څوک لار به دې کموي تخته به په کما د ته سوچ وکړئ سوچ وکړئ زمون ملک تباہ دے قوم تباہ دے معیشت تباہ دے بحیثیت دین زمون ملک وران دے وران دا به ټیکیږي پڅ دا پدې نه ټیکیږي چې الیکشن وشي او صاحب هم دغه خردي کته بدلی شي په بل روپ کې راشي او منډه ور سره وهي دله د ایران غوندې انقلاب پکار د ایران غوندې 9 کروڑه پاکستان دی چې 2 کروڑه کېمه کې نو ایله به دا 2 کروڑه د سړي زامن شي او چې د 2 کروڑه کېمه کړي نی او تا دا ملک ټیکو کمړو ما راشي په قبر می متیازو دیلا مسلمان او جابر او لوی ډیکټیټر خو مسلمان پکار لوی اعلی حکمران پکار دای سمله ستاده صوبایي سملی وګوره صوبایي سمله کې چې ناشتي دادس یاره خدای دې رحم وکړي ته څه دی چې بار روزي ته به چې اوس چرته د جندو خانه نه راووت کاته سملی ستا دا کابینټ وګوره ستا قومي سملی وګوره ستا هغه شریعت بیل وګوره شریعت بیل هم وی پیش کړی هلکه چاته هم پیش کړی چاته ما متعلق دوی وی چې دا بجلیګر ملا چې د شریعت بیل خلاف دی انا لله و انا بجلیګر ملا د شریعت خلاف دی شریعت بیل خلاف نه په کلاو غوږونو واوره دې ضیاءالحق پرون په دې ملک کې ریفرنډم کړی دی او ستاسو دې کلو کې بم پولینګ سټیشن وو پاچټو څه لیکلي چې تاسو اسلام منئ نو لاندې لیکلي ها یا نه ټیک نو خلقو لیکل چې او مونږ خو اسلام منو کدا پرچم مالا چالاس کې را کړی وی کنه نو ما به پیلی کړی وی چې او کینې زه پاغه ور د بڑا بیر میرا کې مې ورسته را کړی و پټ شوی و چې دا پرچا سو کلاس کې رانی کې بیړای غر کړ
ها اسلام منو ټول اسلام منئ چې ټول منو وای خانو زستاسو 15 کالو د پاره صدر شو نو مونږ چې اسلام منو ته زمونږ صدر شو نو ته اسلام یې کړ ته اسلام ټیک شو دا قومي اسمبلی وګوره د ټولو ووټونه د دې قوم نه په دې نظریه نه واغستی چې زه به ملک اسلام راولم ویلیو که نه ویل وای په ایمان ستاسو کوڅو ته یا ستاسو حجرو ته یا خانانو ته یا غریبانو ته یا عربلا ته چې څوک راغلی دي نو په دې نیت چې زه به اسلام راولم ټیک په دې نیت تا ووټ ورکړی قومي اسمبلی مسلمانان ووټ د قوم نه د اسلام په نوم اغستی صدر صاحب مسلمان ووټ د قوم له په دې اغستی چې تاسو اسلام منئ نو زم 15 کالو له صدر شم دې شریعت بل والاو نه تپوس کوي چې تاسو دا شریعت بل پیش کړی چاته دی چاته هم پیش کړی که قومي اسمبلی ته هم پیش کړی او نه مني یا هم صدر ته پیش کړی او نه مني نو د دې یو صورت دی د ښځې او د میړم چې په کوم کور کې جوړ رانه شي یا ښځه دا کور نه تختی که نه تختی یا میړه نه ځان خلاص کی یا ته مټیزه شي نو دې شریعت بل والاو ته ووایي چې تاسو را مټیزېږئ ولې نه د دې اسمبلی نه راوتښتئ که نه تالي سټئ MNA اصل او MPA اصل او مراعات 50 لاکھ روپے واغستے او قوم له پسترګو کې خاورې اچوي چې موږ شریعت بل پیش کړي ایمان در کیوی شریعت بل نه مانی اسمبلی نه مانی یا ضیا نه مانی ټول استعفا ورکي او میدان تروزي او را میدان ته شي چې د کفر فتوا په ولګو چې بیړه ولا توا ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون فاولئك هم الكافرون فاولئك هم الظالمون قرآنی دلیل دے چې د چا په لاس کې وي د ملک فیصله په قرآن کول او دوی نه کوي دا ظالمان دي دا فاسقان دي دا کافران تاسو خیال راغی نو دا شوشیم خوشی شوی دی صاحب خلق بدل راشي رونو شریعت بل کان لکه مات پسراله ورازی جی دلته جهاد کانفرنس ته جهاد کانفرنس ته ویلو د څه شي د پاره ودا کابل غزا چي دا کم ځای کې د محمد خان صاحب جمعات کې مال چې جهاد کانفرنس ختم شي بیا به کم قازو ویلی کورونو ته برازو مال نه ز هغه جهاد کانفرنس ته زما چې کانفرنس نه راخ اوسګار شو نو مخ په تورخم رواني کلاشنکوف بالو او جهاد لبزو وینا کنه جی چې دا خلک ګرم شي لک مال د لور مې د میړم ری او د زوی مې د عورت او زه د پکې ګرځم سلامت تاسو د 10,000 روپۍ میاش بنگلو کې او د کاربینونو د کلاشنکوفونو سوري لاندې ګرځي او د پردای مرزویلا شلخه ټوپک ورکه چاله کته غزا لزا دا ستاسو انصاف کزه دا خبره کوم تاسو غلطی کوم تاسو وای زوام چرازی چیزو خطب معنا مخ د 18 लाख روپو بنز کې چې سو ګرځي او د امریکای ټوله مهربانه تاسو والے نو اول بدا د روستو په پتاسو سوروم بیا بدر پسې وګړي تاسو د امریکای تالی سټای لګیای او غریب ولوي چې راځه جهاد کانفرنس ته دا زمونږ د ملک انصاف ته دار سب عزیزانو ټیکش دا خزي دا نران دا لکان دار سب ټیکشي خو کده ملک قانون بدل شو د ملک قانون قرآن شو د ملک قانون حدیث شو او چې تر سو پوره د پاکستان قانون قرآن او حدیث شوه نه زما د خدای په ذات قسمی چې تاسو په پاکستان کې خاور زونه نن وګوره چلک په خېټه مور د خزای بربندا کړه چلک
اول کار دا لور بربندک راشي لیډا په موټر کې ناستی ماشوم قلاري او لیډا لګیای دکاندارانو سرانګته اچي راشي مال چل راځي د خزو یو منټ کې درته خزه بندو ما نه خودي دوی روزي با نه د غریب او نه د غریب د خدای په قهر اخته غریب په بو زیارت سره راته موټر خراب شي اړکه مې وی چې یاره دی په بو میا صاحب زیارت ته ورننه وزم چې زیارت ته ور روان شم زیارت په دې دائیں بائیں لار باندې مینا بازار جوړ تلی یې چرته چې څوک تلی یې لا سوچت کوي په بو زیارت ته څوک تلی یې کفر خو نه ده ټول به تلی یې دا اوس یریږي پاغه دکانونو الکان ناس نو په بو زیارت ته خزي چرواني نو د الکان ورته आवाजونه کوي چې راشه 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 خوره واخلا 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 راشه 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 خوره واخلا 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 الکان نو شیخ به مخ کی شیخان به ورپسی الته د کوزر اډکه کې په سوکا کې به ولا دغه ور ټومبلی دا واه کدا څه کې د خدای قهر دی واچو دی په دنیا کې خو یو بدی چاغه به زمزم نه او بیا دې حال کې خزه قبرونو و دیروت راشي حدیث وګوره د بیبي عائشه په رضی الله تعالی عنها په کوټه کې دفن دے سردار کونین صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ فرمائی چې زبا د خپل خاون قبر ته ورننوتم نو مخ به مې بربندو ځکه چې دا زما خاون ورسره مې چې پلار دفن شو ابو بکر صدیق بیا به مې مخ بربندو ځکه چې زما پلارو چې بیا ورسره حضرت عمر دفن شو او زبا د پلار او د خاون قبر ته لاړم نو مخ به مې پټو ځکه چې عمر پردی سړی پردی قبر نم ستر کوي قبر نن سال جوړ دی زمونږ په دې دا تاسو د علاقې سره جوخت زرخانه سره 15 پیران دي زمونږ د بالا ماڼه علاقې خزه ورته راځي چوری په سرکړی ډولکې ور سره څه چل دی خزو ول د 15 پیرانو چوری مې باندې لیوا چوری مې باندې لیوا نو دا 15 پیرانو لاینه دمانو تاسو د پلار قبر ته بدم بوزي پیمانو وای وته پتانا کو سټکورې شي چې تانا کې دي و خرا بیړه دی غر کشه نو 15 پیران دمانو چې ته ول دمان بوزي بیا به جاروګان یوس نو داغه داونه وګوره د جاروګانو ډکی جارو بلړک چې لړا به چې جا جارون خدای مبارک شه مبارک شه مبارک ولې جارو التون خطا زوی بدیوش دا شرکیات زمونږ د غریبو په خزو کې راشي مونږ سره زیارت ته سید حسن کی ورته زنګوګانې پکې پرتی پیسو د پاره زنګول ټیلور کی کانه داسې ورلړک و چې ورلړک چې کانه زنګو کې پرځه مبارک شه مبارک شه زنګو کې د کانه پرته زوی بدیوش دا شرکیات خزا داغه یا کور دی او یا ګور دی بلا ضرورت مړی ژوندۍ مور پلار وغیرہ دین سیوا خزا چې د کوره بهر شو په میړه په دې ترغه لعنت وریږي چې ترسو واپس کورته نه راغی ترغه دا قانون دی ما ته چاوي دا به ته څنګه ټیک کړې ما یو منټ کې تاسو یو اته ورځې دا سترګې چې قطب پسویل دي د کورسۍ مال راکړي اته ورځې اعلان به وکم چې چا ښځه ولیده بار ویې تختوئ
چې اعلان وشي په ملک کې چې بهر چا ښځه ولیده ویې تښتوله که یوه رانه راووته په دې مخ مې تو کوي راوبوځي یوه په دې کې اسمبلی کې بل پاس اسمبلی په دغه اسمبلی زه ګړینګ نه سونو کوم پوزه داسې بل یې پاس کړی او که نه چې ډزې بند دي په ودونو کې به ډزې نه کېږي راشي څومره دنیا د وډونو په ډزه مړه شوه اوس زه راتلم هم ویارېدم هلته ستاسو دې ځای کې لاری ولاړې وې ټک 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 یو پکې داسې بلا غوندې راکوشم ما ویارېدم چې جمال په ما را منډه نه کړي ټک 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 دلته تکړه راځئ چې ټکا ځای ته بوزم ته د خپل ټیزونه بیا وګوره چې ډزو ځای ته دې بوزم د سن 65 جنګ هم یاد شي یاد هم شي او خپلې منډې مو هم یادې شي که نه دارو دپاره سړی به په بالا ماڼۍ کې نو یو شیخو سو ورځې پس مې چې ولیدم مال کدھر گئے ہیں ویل سوات مال سوات هیچ کیا کرنا ہے ویلې ته چاټیاں واستیان چاټیاں او لوی بم په لنډی را غورځېدلی و که نه ویل چاټی را ورېږي بیړی سوات ته تښتېدلی وم دا یو چاټی چې داسې د بره نه وګورئ او را روانئ که نه تاسو به دا خپلې منډې وګورئ دا تاسو دا ټوپکې خو دغې له دي چې دا سولیدي دي او مسیدي دي او ته ما دپاره پړانګ یې او زه تا دپاره پړانګ یم او ته زما مورچوله او زه ستا مورچوله او ته زما برجوله او زه ستا برجوله لرې شئ او لرې شئ او رمضان ته شئ هغه ورځ بالا ماڼۍ کې یو دوه نښتي ولې ما پرېږدي ما هلکان ترې لرې که مال پرېږدي تاسو یې پرېږدئ خو چې یو 15 سوکانې سره یو بل وویل دواړه یخ ودرېد مال شا به که نه نو یو ما ته وایي تھک گیا وहाँ تاسو خیال راغی نو دا تاسو چې تکړه دا یو بل هم نیسي خو که سره هم پرېښوئ که نه میدان کې ته به وګورې بیا د خپله توره خدای ته ګورې ټوپکې دې دپاره نه دي چې ته ما وله او زه تا وله ټوپکې دې دپاره نه دي چې ته زما کور رانه او زه ستا کور رانه ټوپکې دې له نه دي چې ته زما بچي وله او زه ستا بچي وله ټوپکې دې له دي چې تا ټوپک به هم د سردار کونین جناب محمد رسول الله د نشان دپاره د کافر په سینه چلیږي او زما ټوپک بم د هغه د نشان دپاره د کافر په سینه چلیږي ستا او زما په سینو چلېدو دپاره زمونږ ټوپکې نه دي او نه زمونږ کارتوسونه دي نه زمونږ کلاشنکوپ دي او د کلاشنکوپ دغه دی هر یو راځي ما ته یاره کلاشنکوپ مال وزیر داخله یې کوي اسلم خټک وی څه چل دی ورسره نشته مال زما هیڅ نشته دی حکومت سره زما هیڅ چل نشته دا حکومت ما منلی نه دی والله که بیا ومنم والله که بیا ومنم والله که بیا ومنم 40 کاله د پاکستان یو حکومت چې چا منلی آباډو د سړي زوی نه د مفتی محمود تر حکومته پورې 10 میاشتې د هغه حکومتو عام هم نه و منلی مال زه به د پاکستان حکومت هله منم چې په کومه ورځ په پاکستان کې د شرعي نظام اعلان وشي تاسو دوا پکار ده په جیلونو یې راباندې صرفې نه دي کړي په جرمانو یې راباندې صرفې نه دي کړي خو چې چا زه په جیل کې قیوم خان په جیل کې اچولی وم خدای مړ کو ما جنازه وکړه ایوب خان په جیل کې پایلي قوانینو سره نښتي وو لاړو تورو خاورو له مې ورسولو ورپسې یحیی خان نیولی وم مارشالله کې 4,000 روپۍ جرم کم او د کوواټ په جیل کې اچولی وم لاړو تورو خاورو له مې ورسولو بوټو خان یې ونیومه عام تورو خاورو له لاړو دا بل لا هوښیار دی که یې ونیوم دی هم مردارېږي نو په جیلونو والله که صرفې کړي دي او نه ته یریږم ایمان مې دی او د پاکستان ځان دوست ګڼم د پاکستان د قوم ځان دوست ګڼم د ملت ځان دوست ګڼم چې پاکستان به اله پاکستان شي اوس پلیتستان دی اوس دې ته پاکستان ویلم خوله یې ماته شه
اوس پلیتستان دی دا به اعلی پاکستان شي چې د پیرنګي قانون ته لري شي او د دې قانون د جناب محمد رسول په مکه کې ما تاسو کو چې دلته عدالتونه ما ته وایي چې معافي هنا عدالت معافي دلته عدالتونه کوم مجسټریټ نشته سیول جج نشته سیشن جج نشته های کورټ نشته سپریم کورټ نشته هیڅ نشته د ټولې مکې ښار یو امیر دی یو معلم نه مې تپوس کو چې دلته عدالت کټوین نه دلته په کلونو کیس نه کیږي نو عدالت چاله جوړ کې یو امیر غلی نیولې نه چې بیا ته لاس غوس کړي زناکاری نیولې نه چې بیا سنگسار کړي شرابي نیولې نه چې بیا په درو والی خبره خلاص د منټونو خبره ده دلته په کلونو د خدای مخلوق د خدای په عظیم سړی به هم درنه مړ شي او بیا ګرځه وکیلانو پس د مجسټریټ د وکیل فیس الله دې امان راکړي د جج د وکیل فیس الله دې امان راکړي های کورټ او هغه خو وایي چې زه به درته په سدرة المنتهی کې باس کوم زما خو 15,000 روپۍ لا چې دا غوړ دي دوی ورپسې د لاهور نه د کراچۍ نه وکیلان را یو د کور روان شو بل د کچرۍ او تاڼې ټکورې لنګ که تاسو شریعت تراشي 302 کیس یو ګنټه یو ګنټه سړی مړ کو ګوان په تیر شو لاسونه در ترستو تړم او ټوپک دل درکم چولای بس خبره خلاص شو خلاص زناکار دیونی هو گوی په شو میدان ته راو باسم او داسې کلی ته اعلان وکم چې راځي ولې بس ویولو د کانو کې خخ کی خبره خلاص غلا وکړه او شهادت په شو دیزه کې تلاس غوسکه خو چې سو کې ګوري ربه بوګنیږي چې بیړای غر کشه دا حکما دا چلو کو وای په ایمان ملک به امن شي کنه نن استعمال کې امن شته کور امن کې نه دی بچی امن کې نه دی اولاد امن کې نه دی ځان امن کې نه دی غړم بشي بم بخلاشي لشل کا سبب پکې والوزی پتہ بن لگی چاکڑے تحقیقات ہو رہے ہیں دا زمون ملک دی نو عزیزانو لکی او درد پیدا کړي چې خدا ترغه با پارام نکینو چې ترسوم د پاکستان قانون بدل کړي نه ترغه دا ایمان پیدا کړي نو کپدې جذبه مرګم در تراشی نو ان شاء الله چې خدای بمبخي او کپدې جذبه در تمرګ را نغه نو بخنه امرو ګرانه ده خدای پراسته کنم په مالګو خدای وبخي او نه د 2 روپۍ چې مال په قبر کې راکې نم خدا راسته کې په دغه خدای مال 2 روپۍ راګم زه چې چرته جنازه کې پیښ شم کنه نو د غریبانو لا روپۍ ورکی دا سقاتونه نه ویشي په دې څه چل دی دا دیرو کې کنه سقات تاسو کلی کې خو بم ویش نو ما چې وګورو نو ما پسې 50 روپۍ راوړي او غریبانو لا داسې روپۍ 2 روپۍ چې دا خدای سپېري الکه دا ولې وې ته لږ غټ مولای کنه نو ما ته وګورئ اسقاط فدیه دا د اعمالو د میت د پارا اخذ د مسکین شرط دی هغه سړی له به ورکې چې نه غرمه خوړلی وي او نه بیګاله درکلی ما په دې خبرو پوهېږي کماله دې راکې کور دې وران شه غر کې د پلار نیکه دې غرق دی ماله ولې راکې دا د اعمالو فدیه ده او د اعمالو فدیه د پاره مسکین بلټه اوګه تګه نهر لکه سرسایه ده سرسایه پیژنئ څه ته وایي ګوره یی ډېر تکړه خلک خو یا خاصه مانه ویریدي یا څه چل دی سرسایه پیژنئ وړو کې اختر پورس چې
چاله ورکي امام له ورکي ٹھیک امام ډیره مداغسته بجلیګر کې چې امام دی خو ګوري د دې پر راز پوي د دې راز دا چې دا د اختر ورځ ده په دغه ورځ چرته مالت کې گاوند کې کلی کې وګوره چې د چا نغره سوړ نه پاتې ټول نغری خو ګرمي کړ وريجي پخېږي منچې پخېږي چا غوښه باندې کړی وي سوکالوا پخې د اختر ورځ ده په دغه ورځ به کورونو لټه به چې زما په دې کندي مالت کې د چا نغره سوړ پاتې نشي واورئ که په یو کندي او یو مالت کې یو کور او یو ماشوم او یو یتیم او یو غریب نهر شپه تیره کا زما دې په خدای قسمی ټول کلی به په الله جهنم کې اچوي ټول کلی دولت مطلب پوهیږي خوړل خورول او د خدای په لار کې خرچ کول یو سړی ماته وی چې جی زمونږ امام خو لږ ښه دی ګزاره جوړه ده مال امام هم چونکې ناستم دیته دی سرسایه غریب له ورکوي امام لاسې او لس روپۍ ورکوي نو مرۍ خو پې نه تاسو خیال راغی نو زما عرض دا عزیزانو چې دا هر څه به ټیک شي هر څه خو که د ملک قانون قرآن او حدیث خدای دې دا درد زمونږ رکې پیدا کړي توفیق دې راکړي چې موږ د قرآن او د حدیث صحیح خدمت تاسو دې کلی علاقه کې علما دي لوی لوی علما دي عزیزانو دوی نه کار والی ماسخوتن ټیم کې راټینګوي په جماعتونو کې د منځونو ترجمې ته زده کوي یو نور الزا ورته وایي چې تمام ضروریات د دین پکې دي تمام ضروریات قسم په خدای دې چې هغه ورځ یو بوډا په مانځه کې سجده ساوه وکړه ما ورته وی چې خطا وکړه مال کاکا دا ولې وی چې لغوندې بعد مې لاړه نو سجده ساوه مې وکړه نو ما وی ګوره دا بوډا دومره نه پوهېږي چې په باتلو اودس مات شو مونځ مات شو که نه نو په سجده ساوه خو دا مونځ نه راټینګېږي بیا به اودس کې دا مونځ به بیا یو نور الزا دا علما دي دا طالبان دي دا خلق دي دا راټینګ کوي ماسخوتن ټایم کې اجرې پرېږدئ ګپونه پرېږدئ دین ته زده کوي چې مرګ نه وروسته درته کارآمد شي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین دعا وکړئ په اخلاص چې خدای زمونږ د ملک قانون قرآن کې خدای زمونږ د ملک قانون قرآن کې خدای زمونږ په دې ملک کې زمونږ په ژوند د قرآن او د حدیث نظام مونږ ته وښایه خدای شرم پرده مو ساتي د خپل قهر او د غضب نه په امان کې وساتي خدای زمونږ بچی نیکان کې خدای زمونږ بچی نیکان کې دعا وکړئ چې الله د افغانستان د مسلمانانو په حال رحم وکړي او خدای پاک باعزت طور د دوی د خپل ملک سبب وکړي خدای روس تباہ و برباد کې د روس مرګري تباہ کې امریکا تباہ کې د امریکې مرګري تباہ کې خدای اسرائیل تباہ کې ټول مسلمانانو له اتفاق او اتحاد ورکړي خدای دې جلسې ته چې څومره خلق راغلي دي د دې ټولو شرعي مقاصد پوره کړي خدای مونږ ته هغه لار وښایه چې ته پې خوشحالېږي ستا حبیب پې خوشحالېږي خدای د هغې لارې نه مو ساتي چې ته پې خفه کېږي ستا حبیب پې خفه کېږي